دا راته ووایي چې نن تازه ترین صورتحال د سوات څه دی او په دې حالاتو کې عامو خلکو ته څه مشوره ورکول پکار دي چې هغه ځان د دې رنځ نه وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره داسې ده که نه چې لکه مونږ د لومبۍ ورځې نه دا خبره کوله چې یاره دا بیماري به راځي، ځکه چې غونډه دنیا ته خوره شوه دا ایکسپیکټډ وه چې دا به دلته به هم راځي، خو مونږ کوشش دا و چې یاره مونږ دا څونه ډیلې کو څونه لیټ کو مونږ خپل خلک بچ کو. نو د ډېر شروع نه لکه زمونږ پالیسیز روانو د ګورنمنټ ډایرکټیوز راتل په میډیا باندې لکه مونږ پیغامات تاکېدل په هر صورت حال کې، خو بهرحال لکه هیومن ایرر دی چته نه چته لکه 100% زمونږ خلک هغه شان امپلیمنټیشن نه مني، چته نه چته بریچز وشي چته نه چته وایلیشن وشي چې د هغې د وجې نه بیا دا صورت حال جوړېږي لکه دا نن چې مونږ په کم صورت حال کې ناست یو. دا مونږ سره تقریبا نن مونږ سره 7 کیسونه په سوات کې پازیټیو شوي دي. نور څنګه چې لکه زموږ چونکې د پبلک هیلث ایکټ د لاندې د پیشنټ د هغې آیډنټیټي ډسکلوژر دا چونکې زموږ دپاره قانون دی، نو زه بالکل په هغې اړه خبره نه کوم چې دا پیشنټ څوک دی، دا فیمیل دی، دا میل دی، صرف مطلب دا لیسن لرنډ و چې یو جنازه وشوه او د هغې ایګزیکټ تقریبا چې 12-13 دن به رابیا راځي هغې کې دا کیسونه ابراپټ شو. ایشو پکې دغه را چې لکه موږ بار بار دا خلکو ته خواست کوو چې ګوره ګوره د دې بیمارۍ صرف واحد دا حل دی چې تاسو سوشل ډسټنسنګ وساتئ، هغه په خپلو کورونو کې، هغه په خپلو محلو کې، هغه په خپلو جوماتونو کې، هغه په خپلو جنازو کې، هغه په خپلو ودونو کې، او غیر ضروري طور باندې ځان مه ایکسپوز کوئ دې وایرس ته. یعنې دا وایرس داسې دی چې لکه د ټریول ډېر تیزۍ سره ټریول کوي. نن ودي زموږ کوشش دا دی چې لکه ټیک شو بس وایرس راغو سو وی ایکسپټډ او راورسېدو. اوس زموږ کوشش دی پسې دویم سټپ دا دی چې موږ دا کنټین کو چې دا په کومه ایریا کې دی چې دا موږ ته د دې ایریا نه بهر سپیل ورونه کړي او دا صرف دلته پاتې شي. خو که چېرې د هغې نه بعد بیا موږ سره بل سټیج ته موږ وړو چې سپیل ور موږ سره کېږي او غونډ سوات انفیکټ کېږي او نن ودي سبا 100 شي بله ورځ 200 شي، نو د هغې نه بعد لکه بیا په کمیونټي کې د دې شودونو اړو دغه نشته دی، بیا اهمیت بس ختم شو. د هغې نه بعد به صرف بیا کنډیشن دا چې موږ به هسپتالونه به ډک وي، علاج به ورکوو، خو چونکې څنګه چې وایي د دې وایرس تر اوسه پورې علاج په دنیا کې راوتی نه دی. هغه د سمټماټیک ټریټمنټ به وي چې د تبې علاج به وي، د دردونو علاج به وي، خو د دې وایرس علاج نشته دی. نو داسې وګڼئ چې بیا به چا خبره خدای ته به ناست یو، هغه دعا ته به ناست یو، نو بیا به هغې ته ګورو چې څوک پکې بچ کېږي هغه بچ کېږي او څوک چې پکې مړه شول نو زما نه بعد به بیا د ټي ایم اې کار شروع کېږي. اخري حد یې دغه دی. نو لکه اوس هم ټیک شو لکه چې دا کومه بریچ وشو او دا 7 کیسز راغل، اوس هم مونږ سره چانس شته چې مونږ خپل ځان بچ کو. یو د کنټینمنټ چې مونږ خبره کوو چې په دغه علاقه مونږ بیا لکه په کار دا چې دا د غونډ سوات دپاره لیسن لرن شي او هغوی په خپله دا نور سوشل ډسټنسنګ په خپلو کورونو کې په خپلو ملتونو کې هغه شروع کړي. یو خو دا لیسن لرن. دویمه خبره دا ده چې لکه دې کې مونږ چې څنګه ما ووایي چې لکه د دې نه بعد ان کیس که دا سپیل ور کېږي هم که نه، ما ته 3 ورځې دا خبره شروع کړې ده چې هغه خلک زیات په ریسک دي کوم چې بوډاګان دي، چاته چې مخکې نه څه زړه بیماري ده هغه زیات په ریسک باندې دي. نو کاینډلی کم از کم هغه کسان که چېرې مونږ ایکسپوجر نه بچ کړو چې هغوی خو د سوشل ډسټنسنګ سپیشل فوکس سره چې هغوی د خپلې کمرې نه را روان 14 ډیز اړو رابار کېږي. نو ایټلیسټ چې هغه کم زه د دریم سټیج خبره کوم چې د کیس مینجمنټ او صرف دعا ته به ناست یو چې څوک به بچ کېږي او څوک مړ کېږي، نو ایټلیسټ هغه سټیج ته به مونږ نه رسو. سر دا کمیونټي ټرانسمیشن څومره خطرناک دی؟ لکه دا په فرست ټایم باندې په سوات کې راغی، نو که څنګه موږ بار ملکونو ته ګورو هلته هم د کمیونټي ټرانسمیشن نه دا شی روان شوی او نن د هغې کنټرول باندې چې دی نو هغه حیران دي څنګه یې کړی. لکه ایشو دغه ده که نه چې څومره خطرناک دی؟ ایشو دغه ده چې لکه د دې کمیونټي ټرانسمیشن چونکې ماسې د دې د رفتار تا ته اړو اندازه نه لګي. لکه زه که ډېر لیمیټډ سره ووایم چې دا 7 کیسونه پازیټیو دي، نو داسې وګڼه چې 8000 کسان دغلته اوس انفیکټډ دي چې پای کې دا وایرس موجود دی. ځکه چې د دې هغه ریشو داسې دی چې 80% به په دې کې بالکل اسیمټومیټک وي، په هغې کې به څه بیماري به پکې نه وي، صرف 20% به داسې وي چې په هغې کې به څه علامات به پکې ښکاره کېږي. نو چې 7 کیسونه لکه موږ ته مخې ته راغل، نو دا ویلی شم چې کم از کم لکه یو 8000 کسان خو به دلته انفیکټډ موجود وي. ټیک شو. نو اوس تاسو خپلو کې دا وګورئ چې لکه دا 8000 کسان که صرف ډیلی یو کس سره میلاویږي دا به څونه د دې ملټیپلیکیشن به تیزېږي. دا به لکه چې نن 7 دي سبا به دا ضرب ورکه 49 به شي، بیا 49 له 50 کې ضرب ورکه، دا دغه شانتې ریپلیکیشن کوي.
نو کوشش زموږ دغه دی چې لکه مونږ د دې کوم اخري سټیج دی چې کوم هاسپټل ایډمیشنز دي چې هغې ته ضرورت پیښ نه شي کنه تر اوسه په دنیا کې مونږ وکتل چې کوم سړی وینټیلیټر ته تللی کور ته واپس په خپلو خپو نه یې راغلی او هغه موسټلي هغه خلک دي چې کوم د مونږ بزرګان دي کوم د مونږ مشران دي په کورونو کې یا چا سره مخکې نه زړې بیماریانې دي ایمیونو کمپرومایزډ خلک دي نو هغه زیات په ریسک باندې دي باقي کېدای شي زما ستا غوندې سړی کېدای شي دا سسټین کړي دا انفیکشن په خپله ترې نه راوځي بس انفیکشن د تیر به شي ایمیونټي به ډیولپ شي خو دغه چې کوم زموږ ولنریبل ګروپ دی نو هغه لکه د هغې بچ کول دا ټایم انتهایي ضروري دي ځکه چې هغه لوډ کراغو که نه نو ما نسي لکه هغې ما سره به صرف د هغه ټرانزټ سټې وي د هغې نه بعد به بیا د ټي ایم ای والا کاري چې هغه به دلته نه ګاډي ډکوي او بغیر جنازو به ښخېږي یا کېدای شي اجتماعي جنازې به کېږي نو کرنټلي لکه موږ خو دغه کله هم نه غواړو چې دا سټیج ته ورسو خو لکه د عوامو چې کوم اټیچیوډ دی نو نه پوهېږم چې لکه تر اوسه خو یې نه ولیدل نو اوس خو یې صحیح کړه چې راغله په کار ده چې اوس خو دی ویښ شي او لارې هم دغه رقمه چې دې نه وړاندې ډي صاحب خبره وکړه چې د یو بل نه به دې ورځ کې بس نفرت شروع کړي چې دا اړو چا سره ملاوېږم چې کله دې کرونا 3 میاشتې تېرې کړو څوک ژوندي پاتې شو انشاءالله بیا به خپلو کې روغې کوو چې زه ستا مړي نه نوم راغلی زه ستا واده له نوم راغلی بیا به خیر د راضینامې او پکې بیا وکړو خو دا 3 میاشتې اټلیسټ لکه د یو بل نه نفرت شروع کړي خدای دې بیا